حلم په باره کې دا خبره پیغمبر علیه السلام کړې ده، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه یا ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره بأي الحور شاء. چې یو سړي غوسه راغله چې شي ته نفیس کولی شي، طاقت یې پشته، خو هغه به وجود شه کې غوسه څکي، خپل جذبات کنټرولوي، خپله غوسه کنټرولوي، نو الله تعالی به قیامت ورځ ته اختیار ورکړي چې کومه حوره ته غواړې هغه ورکې خوښه که. ټولو مخلوقاتو په مخ کې ودي ته دا لوی اعزاز ورکول شي. لکه یو سړی د غټ کمانډر د وړه غونې فوجي سپهي باندې غوسه راغله، اوس دې ښه طاقت شو ساعته ښه سزا ویرکي، خو به سر شي باندې ښه باچ نه کوي چې ته سزاګانې نه ورکوي. صحیح ده، که چېرته داسې سزاګانې ورکول څه شروع کړلو نو بیا به څه کېږي، له دې سره خو بیا سړی کمزوره غورځي، ډېر زیاتو سره کمزوره کېږي. د بل روایت ابو سعید خدري صاحب نه روایت شوی ده، دا فرمایي قال ابو سعید خدري صاحب فرمایي كنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیڅ پیغمبر علیه السلام سره مونږه ناستو، فقال پیغمبر علیه السلام فرمیل اتاکم وفود عبدالقیس، اتاکم وفود عبدالقیس. عبدالقیس له وفدونه تاسو ته راغلي. عبدالقیس بحرین علاقې نه ورته راغلي وو که نه، وفد شکل کې یوې پیرې کې لږ کسان راغلي، بلې پیرې کې به ډېر راغلي وو. ویل شي وما یره احد فبینما نحن کک، یا وما یره احد شوف هغه ټیم نشو کتل که نه، یا وما نره احدا نه ده وي نسخې کې ښه وما نره احدا، زموږ هغه ټیم چوک نه کتلو، خو فبینما نحن کک اندشې ته مناسو جاءو راغلو فنزلو کله واسیانو نه هغه نه سره کوشش ورلی نه فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم، ټول خلک په منډې منډې پیغمبر علیه السلام ته راغلو. او د کوم د وړې درجې خال وي که نه، دا رښتیا ورسره حلم علم نه لري، بس هر چی شي ته هپو کوي. وبقي الاشج العصري، خو اشج عصري څه کوم که نه دا پاتې شو ده نه راغللو، منذر بن عایز نامه یې وه که نه. صحیح ده، اشج دي تیل شي مخکې د زخم لګي یا سر کې که نه، نو دې کې د سلامه وه ځکه ورته اشج نیل شو. صحیح ده، عصري عصر د قبیلې نامه ده ځکه تیل شي. صحیح ده، مشکات شریک دی ولا خبره په تفصیل سره که نه. ناشج عزیز صحبت شو بخاري مسلم کې اشته خبره. فجاء بعد هغه لږ وروسته راغلو، فنزل منزلا یوه ځای کې راکوز شولو، یو ځای کې پانه خراخېل ته ولې مزیداره اوښه کېنول هلته کې، ووضع ثیابه جانبا خپلې کپړې وباسلې، یو سیټ ته نوي کپړې واچولې، زیبتن یې کړلې او ځان یې ښه برابر کړلو. ثم جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام مجلس ته حاضر شو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سم ته ولګېده پته که نه چې دې کې دا د خبرې وهي ګزارې سره کېدای شي ته معلومه شي ځکه هوتي وي که نه چې یا اشج ان فیک لخصلتین یحبهم الله، چې تا کې دوه خصلتونه دي که نه خدای پاک ته ډېر ګران دي، خدای پاک ته ډېر خوښ دي. الحلم والتؤدة، حلم او تؤده درکېده. حلم خو چې تیل شي اوس مو خبره واضحه کړه که نه، چې کله کله یو سړی چا نه د بدۍ بدله اخلي که نه، په بیړې سره نه اخلي، که بیړې سره دی واخیستو دا خو که مکلوب کار ده که نه، بدله چا نه اخلي په تاخیر سره یې اخله موقع په ټیم باندې، دا حلم شو تا کې. همداسې ته کوم یو کار کوي په حلم سره کوه، طریقې سره کوه، بیړه مه کوې اقدام وله لګیا شي، ول اندازه ولګوسې د کوم ځای نه کار شروع کول پکار دي، کوم سیډې صحیح ده کوم سیډې نه ده صحیح. او بله معنا د حلم چې د څه ګناه نه سړی پاک شه کي، یا چا د سره ظلم وکړو معاف یې کي، چې تا کې دغه یو عادت ده. بل در کې چې تؤدة تؤده در کې ده، حمزې باندې فتحه یل شي سکون یل شي ښه، نه دا چې تل شي رزانت تل شي چې تا کې وقار در کې ده. التؤدة چې تل شي التؤده الرزانت رزین سړی، یو رزیل وي یو رزین وي، رزین زی سره یل شي، رذیل ځان ته ده. صحیح ده، رزین رزانت متانت چا کې سور کې متین سړی رزین، باوقاره انسان درون خوی لري، چې تا کې دا شي نه ځنه خلک خوی انسان نه کنه ټک ټک ارځي کې منډي وای خپل عادتونه کې، دا خو دې کور نه ده کنه خلک یې نه کله کله، دا خو دې پلار کور نه ده چې دلته منډي وهي یا په پلیټونو باندې ټیکونه کې کینه کلار اثرات څه به درته میلاو شي. سپک خوی ما کوله کله کېږي مشوم دې ځان نه جوړ کړی خلک یایي که نه،
نو دې ته شنیل شي الوقارو صحیح ده وقار درکې یو بنوټي وقار هغه ناجایز ده ښه که نه قدرتي صحیح طریقې سره کوي قال هغه تپوس وکړو یا رسول الله اشیء جبلت علیه ام شیء حدث لی چې دې باندې زه پیدا کړی شوی یم د حلم او د وقار که دا ماته پیدا شوي درکې جوړ شوي دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بل شیء جبلت علیه خدای پاک درته دیر کړي دي وهابي شیان دي که نه ځنه خو محنت سره حاصلي که نه ځنه فطرتي خدای پاک یو سړي ته دیر کړي هغه به ډېر مضبوط وي نه د حلم په باره کې خبره د پیغمبر علیه السلام فرمیلي دي چې ما من جرعة اعظم اجرا عند الله من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجه الله چې په دنیا کې د څومره ګوټونه دي که نه څومره چې ته څه کوې څکل کوې زارو غړاب څه شی تریخ وي که نه زهر که گونٹ کڑوا ہوتا ہے اندر شي ته ترخی دوایانې دي دي وله غړپونه موږ ته ښه لګي تریخ لګي که نه خو ټولو نه داسې یو غړپ راته وښیه چې اجر یې ډېر زیات وي د الله رضا دپاره چې هغه غړپ وکړلی شي ډېر عظیم اجر لري سړي ته خدای پاک د ټولې دنیا مخکې شرافت وربخښه کوي او د قیامت ورځ یو ته هوري کې ښه ورکوي اختیار ورکړي چې کومه پکې خوښایي چې تا ته څوک وایي چې دغو ګاډو کې کومې دې خوښ وي که نه اوس هغه که نه دي خو ډېره لویه مطلب شو که نه صحیح ده چې په اختیار سره ته درکړي کوم دې زړه ته نږدې شي نه دی څه د هغه غړپ د غصې غړپ ته که غصه دې راغله که نه دا وڅکه طاقت دې شته ده ته بې سرې بیا غصې نه کوو که څه غصې ویلې ما کوه غصه خو کوه شریعت دپاره که نه ځه نه داسې غصې دې وچ په وچه دې راځي یا غصه دې راغله خو دومره د نه لاړه که نه چې لږه تېره شوله د نه لږه غصه خو ښایه که نه چې غصه نه کوې بیا خو کار نه چلېږي خو غصه د نه دومره ووتله که نه چې اوس ځان خرابوي بل خرابوي کار خرابوي نو دې ټیم کې دا وڅکه که نه دا ډېره ترخه وي دا چې څکي زړه وینه سوځوي که نه ځکه چې نن خو انګار بل شي ته چې پې اوبه چای ظاهر د تکلیف به دله رسي خو دغه یو دومره عظیم غړپ ته چې دا دې وکړو که نه په دې باندې خدای د نه راضي کېږي او خدای پاک به در باندې خپل غضب هم نه کوي قیامت راځي چې تا غصه څکلي وه که نه نن تا باندې زه غضب نه کوم رحمت در باندې کوم ځکه چې تا رحم نه کار واخیستو